السلام علیکم. څنګه یاست ګران کتونکي؟ تاسو وینئ چې نن زموږ په کلي کې سیلاب راغلی دی او ډېر غټ سیلاب دی. بالا یې پر غره باندې باران شوی دی او ډېر غټ سیلاب راغلی دی. لار بنده ده. دا یتیم ماشومان تاسو وینئ چې ناخوا اسمان د پاڼ غاړه باندې ګرځي. نو کله چې میراث ورسي باید چې دا خپل حشرات دا یتیم ماشومان د اوبو په غاړه باندې نه پرېږدي. ناخوا میدان دی، هلته میدانونه دي. دا ماشومان اوس بند دي. کلی علاقه زموږ پریشانه ده. سره خلک هم ناست دي، ورور هغه هم نشي اوښتلی. موسکان له دې ته ولاړ دي. لار بنده ده، پریشاني جوړه دي. بله واره هم درته ډېرې واقعې شوي دي چې ماشومان یا سړي وروره زموږ د سیلابو باندې اوړي او هغه د مرګ خولې بلا شي. له دې بعد به انشاءالله ته کومه پورې جوړه یې سیلاب ګډېده باید چې هغه منع کړي، هغه ته ووایي چې باید هغه رفتار وکړي.